بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائی چې ملعون دی دغه خندقون والا هغه خندقونه چې پاغې کې ډېر عظیم غور او پاغې کې خشاک او بالن هغه لرګي و انسانانو او دغه مسلمانان چې دو کله د چرونو ته د خندقونو ته ورځول نو چاپیره د مشرکین او د کافر دا تماشې دپاره د نمایش دپاره هغه ناست د دو مشرکینو دا ناسته دا یو نمایش او دا یو د خوشحالۍ د هغو یو موقع وه او مسلمانان هغه به یو یو راویسته او دا به ورته وي که ته د اسلام نه منکر کېږي نو تا مونږ پرېږدو که د اسلام نه منکر کېږي نه نو دې چرته او دې خندق او دې اور ته دې ته به غورځو د هغو داسې کلک هغه ایمان او داسې کلک اسلام و پکې چې هغه اور هغه به غوره کو او دغه خپل ژوند د کفر او د شرک په حالت کې دی نه غوره کو. الله هغه ټول منظر او الله هغه ټول نقشه په دې آیتونو کې هغه پیش کړه چې دنیا کې خو دغه مسلمانانو سره ډېر غټ زیاتی کړي دي لیکن الله فرمایي چې قتل دغه خلق ملعون دي دغه خلق د هلاک دي. د دنیا یو څو ورځې هغه اقتداري د دنیا یو څو ورځې هغه دبدبی لیکن کوم عزت چې دی او کوم ژوند چې دی نو هغه د آخرت دی هغه بدی دی. حدیث پاک کې راځي چې یو سړی دی بچپن نه واخله تر بوډاوالي پورې تر مرګه پورې بلکل تود باد هغې نه لیدلي او ډېر عیش معاش هغې کې د زندګي تېره کړي خو کله چې د قیامت پر ورځې د دوزخ د هغې یو اواړ هغه ورته ورسي نو الله به ترې تپوس وکړي چې تا خو په دنیا کې ډېر عزت او ډېر مزې هغه کړی هغه مزې هغه د هغې څه مزه شته دی نو دی به وایي چې ما خو اړو د سر نه څه مزه او څه آرام هغه لیدلی نه دی. یو بل سړی چې د بچپن نه تر مرګه پورې په تکلیفونو باندې په مرضونو باندې او هر قسم سختو هغې باندې ژوند هغه تیر کړي د جنت یو بوی او د جنت یو چپه د هوا هغه به الله تعالی ورکي او بیا به تپوس وکړي چې دنیا کې خو تا ډېر تکلیف تیر کړی دی نو د هغې تکلیف د هغې ته احساس کوي نو دی به وایي چې یا الله ما خو بلکل اړو داسې غوندې حالت دی چې تکلیف هغه مې تیر کړی نه دی او ماله خو دا یاد نه دی چې ما هم چېرته تکلیف هغه تیر کړی دی. نو دغه مسلمانانو په دو باندې په دغه وخت هغه مؤمنانو باندې دا یو تکلیف هغه راغی چې هغه اور په خپلو سترګو لیده او هغې ته دنګل او هغه ایمان او اسلام هغه نه پرېښوده. دا خندق دا په کوم ځای کې و؟ مفسرین حضرات فرمایي چې درې ډېر غټ غټ چې دی نو خندقونه هغه په تاریخ کې هغه راغلي. یو په ایران کې و. ایران کې دغه وخت سره بخت نصر هغه مشر و مجوسي و نو چا به چې اسلام هغه راړه او څوک به په مسلمانۍ هغې باندې پوهېدل به یې نو هغو په ایران کې په هغې کې دغه شان یو غټ چر او یو خندق هغې جوړ کړی او مسلمان هغه به یې بوته هغې ته او دغه خبره به هغه ورته کوله که د اسلام نه دستبرداره کېږي نو پرېږدو دی ګڼې دې اور ته دې غورځو. دویم دغه خندق دا په شام کې و
په شام په هغې کې دغه شان خندق او دغه شان چر هغې کنستی او په هغې کې د کلونو د هغې نه اور هغه به بلو او چې خبرېدل به چې چا ایمان راوړ دی څوک مسلمان دی نو هغه به یې نیسه او هغې خندق هغې ته به یې بوته او دغه به یې ورته وي که چېرته توبه طیب کېږي د اسلام نه نو ټیک ته ګڼي دې ته به دانګي یا دې ته دې غورځو نو خلق هغه به هغه اور هغه خندق هغه چر هغې ته به یې دنګل هغه به یې غوره کو او د کفر او د شرک د هغې ژوند د هغه به یې نه غوره کو. دریم خندق دا په یمن کې و خو دا اصل کې یو خندق نه و دا خندقونه دا د یمن دا خندق چې و نو دا خندقونه دا د کوم یمن ښار چې دی چې په دې کې بادشاه هغه او دارالخلافه وه نو دې کې مختلف کوڅې وي لارې وي سړکونه نو د هر کوڅې د هغې په سر باندې او دا خندقونه دا به یې کنستي نو واقعه دا شی وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 19 کاله مخکې دغلته یو بادشاه په یمن کې ذونواس هغه د هغه نوم او هغه دا خندقونه دا قایم کړي وو او دا خندقونه هغه جوړ کړي وو. قرآن پاک کې چې کوم خندقونو د هغې ذکر دی نو مفسرین حضرات وایي چې هغه دغه د یمن والا خندق د دې ذکر دی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 19 کاله مخکې دا واقعه پیښه شوې وه او د هغې وجه هغه دا وه چې د هغې وخت بادشاه چې و د هغو نواس نوم او دا بادشاه مشرک و د ده یو کاهن یو ترویتي هغه من د دا عقیده وه چې زما دا حکومت دا ترویتي چلی او دا کاهن چلی هغه کاهن بوډا شو نو هغه د بادشاه ته ووایي چې زه خو اوس بوډا شوی یم او ستا د حکومت زما نه وروستو بیا د چلولو والا به څوک نی نو ته خپل د کورنۍ چې ستا په چا باندې اعتباري هغه سړی هغه ما ته حواله کړه چې زه ورته د خپل جوګ او د خپل چل دا ورته وښیم او زما نه وروستو ستا د حکومت باغ دوړ هغه د هغه په لاس هغې کې نو د خپل کورنۍ د هغې یو هلک ورته حواله کړ کوم ځای ته چې دا کاهنو نو په لاره کې یو راهب دغه وخت سره د عیسی علیه السلام دین هغه صحیح دین و هغه منسوخ شوی نه و نو په دې باندې چې کوم خلق هغه پیروکار و هغه به صحیح مسلمانان او مؤمنان هغه به حسابېده نو هغه راهب هغه یو ډېر عابد و نو دا هلک چې په دې لارې باندې به ته نو دا راهب ولید نو لاړ ده څه خلک کېناست د ده څه خبرې واورېدلې نو د ده په زړه کې اسلام د هغې محبت راغی بیا د کاهن خواله به لاړ د هغه به هم څه خبرې هغې واورېدې نو کاهن ورته به وی چې ته دا ناوخته ولې راځې نو هغه به دې ځای کې زوره او دی به چې واپسی کې راته بیا به هغه راهب څخه کېناسته نو کور ته به چې راغې نو هغو به ورته قارېدل چې ته ناوخته ولې راځې نو دا عمر د داسې د تکلیف هغه تیرو یو ورځ داسې واقعه وشوه چې یو منظره یو زهریله او یو درنده چې دی نو شی هغه په دې لاره کې ولاړ دی نو خلق اخوا دیخوا هغه اوس ډب دی هغه نشي تللی ځکه هغه منظره دی او هغه درنده لاره کې هغه ولاړ دی نو د هلک یو تجربه کوله چې نن زه معلومومه چې دا کاهن په حق باندې دی او که دا راهب په حق باندې دی نو دا یو ګټه راواغسته او یا الله که دا راهب چې دی نو په حقی او د ده دا دین حقی نو دا درنده دا هلاک کی نو دا هغه یو ګټه راواچوله هغه د هغه په دې غوږ باندې ولګېده هغه قضیې کې چې دی نو ارتاو شو او مړ شو نو د خلقو ډېر لوی اعتقاد هغه پرې راغی چې وایي چې دا خو داسې یو ولی او داسې یو نیک سړی دی نو د هر چا خپل حاجتونه نو دغه ځای کې یو ړوند و هغه زر مخکې ته شو وایي چې زما په دې سترګو باندې چوف چې دی نو وکړه
نو ده ورته وی چې زه خو به ستا په سترګو باندې لاس ووهمه چوف به وکړم ولې شرط دا دی چې ته به مسلمانېږې. نو هغوی بالکل زه مسلمانېږم. نو ده چې دا لاس پرې داسې ووجو ټیک ټاک و. نو یو سړی و هغه د ابرس مرض و برګې و پې د هغه چې دی نو ضرورت و نو هغه زر چې دی نو هغه مخې ته شه چې یاله زما دا بدن چې دی نو داسې ما ته تکلیف دی. نو ده ورسره دا شرط هغه چې دی نو کېښه نو هغه اسلام راړه او هغه برګې د هغه نه روغ شو. دا هغه مرضونه چې د هغې اړو چا څخه علاج نه و یو خلقو کې ډېره غټه چرچه شوه خو ده به پې دا شرط هغه چې دی نو ایښه چې تاسو به ایمان هغه راړئ هغو به ایمان هغه راړه. د دې بادشاه په وزراو کې د ده په مجلسونو کې یو سړی به کېناسته نو هغه مړوند و. هغه ته چې پته ولګېدله نو هغه راغی نو دغه خبره هغه سره وما وکړله هغه هم ایمان هغه راړه او چې سار دی د بادشاه مخې له لاړ یو ټیک ټاک و. هغه ورته وی دا څنګه چلو شو. نو ده ورته خبره وکړه چې دا خو دغه ماشوم ستاسو د کورنۍ ده دا کار چې دی نو هغه وکړه. نو هغه دغه ماشوم هم راغوښته وی تا ته دا چل چا ښولی. هغه راهب ورته ویلو چې ما به نه ښیې ولې بیا کله دغه ټینګ شه هغه یې وښو. نو هغه راهب هم راغوښته دغه د خپل د وزارت او د خپل د کورنۍ دا اړون دا هم هلته کې و. هغه بل د برګي والا نور چې سوچ دی نو هغه د په دعا سره هغه جوړ شي هغه یو هغه به چې دی نو راغوښته او ورته به یې وی ته دستبرداره شه د ایمان او د اسلام نه هغو به نه کېده. نو راهب سره خو دا کار وکړو چې د هغه باندې هلته یاره ولګوله هغه خو د خلقو په مخ کې هغه چې دی نو هغه اره کړ. دغه خپل د ده د مجلس کوم سړی غړون چې هغه سم شوی نو هغه یې خو هلته کې چې دی نو قتل کړ. او نور حکم یې وکړ چې دا خندقونه د هر محلې د هغې په دغه دروازې په مخه باندې د کوڅې هغې باندې تاسو به دا خندقونه وکنئ دا چرونه وکنئ او دې کې ورونه بل کئ او د هرې محلې د هغې کس هغه به چې دی نو راولئ چې څوک په ایمان او په اسلام هغې کې دا به په دې کې هغه چې دی نو غورځوئ. خو دې هلک ده سره چې دی نو دا کار وکړو دی د کورنیو نو کسان یې ورسره مقرر کړه او دا خبره یې وکړه چې دی بره د کمر سر له بوځئ دلته نه یې ورغړوئ خلاص په شوتې. کله چې دی د هغه کمر سر له بوته نو الله تعالی په هغه کمر باندې زلزله راویستله نو دغه ټول چې دی نو ارتاو شله د کمر نه دی روغ موټ راغی. نو د کور سړی بادشاه ورته وی هغه کسان نور څه شله هغه ورته قصه وکړه وایي زه بچ شلم هغو چې دی نو ټول مړه شله. بیا یې نورو ته حکم وکړو چې دی بوځئ او په کشتۍ کې کېنوئ دریاب هغې منځ ته چې لاړ جو هلته کې که واپس کېده د خپلې خبرې نه جو ټیک ته که نه واپس کېده نو بیا یې دریاب ته وغورځوئ. دو دغه چالو کو ورسره چې دغه ګڼ خلق مقرر کړه. کله چې دریاب منځ هغې ته لاړه هغو ده ته چې دی نو وایي چې ته توبه طایب شه موږ ته بادشاه ویل دي که نه توبه طایب کېږي نو موږ د دریاب ته غورځو. چې ده وی ټیک ته دریاب ته به زه ودانګم خو زه توبه د اسلام او د ایمان نه زه واپس کېږم نه. الله تعالی یو چپه راویستله نو هغه کسان څه چې هغه لاړې چې دی نو دریاب کې غرق شله او دی بیا روغ موټ چې دی نو واپس هغه راغی. نو بیا هغه بادشاه ته تپوس وکړو ده ورته قصه وکړله. ده یو خپل د قربانۍ چې زه د قرباني شمه خو چې د اسلام او د ایمان د هغې یو دغه بول بالا شي. نو بادشاه ته یې ووایي چې دغه شان ته ما نشي مړ کولی. که ته هر څو چلونه چې دی نو کوې دا چلونه دا کامیاب نه دي. که ته ما وجنې او ستا دا چې دی نو هغه شوق چې دی ما مړ کړی نو زه تا ته یو ترتیب ښیم. هغه دا چې ته به ما یو ونې سره هغه چې دی نو هغه وتړې او زما چې کوم غشي دي هغه غشی هغه به زما د تیرکش د هغې نه راواخلې او کوم سړی چې په ما باندې د دې غشي ګزار هغه کوي دا غشی چې دی نو ولي نو هغه به داسې وایي چې بسم رب الغلام چې د رب د غلام د هغه په نوم باندې نو په دې باندې چې کله دغه غشی هغه وولي نو دا به په ما باندې هغه ولګي او ستا مقصد هغه به وشي.
خو دا شرط چې د خپل ښار ټول مشران ټول خلق هغه به راجمع کوي د ټولو خلقو په مخ کې. یو هغه دغه خبره هغه غوره کړله، اعلان یې وکړ، ټول خلق راجمع شو او هغه غلام هغه دغه شان یو تنې هغې سره چې دی نو هغه ودره ویې تړه او د هغه د تیرکش د هغې نه دغه شان یو غشی راووښکه او کوم سړي چې هغه دغه ویشته نو هغه ووایي چې بسم رب الغلام او غشه چې را پرېښود د هغه په دې وچولې ولګېده په دې قوطي باندې. نو هغې نه چې وینه هغه روانه شوه جو هغه دې ځای باندې لاس کېښه او دی شهید شه، دی وفات شو. ولې په هغه ځای کې د ټولو خلقو یوه اجتماعي ناره یې ولګوله چې الله اکبر. بس ټولو چې دی نو هغه محفل کې چې کوم تماشګر راغلي وو ټولو ناره ولګوله او ټول مسلمانان شله. جو بادشاه چې دی نو اریان شو. نو دې کې علما وایي چې هغه خو خپل یوه قرباني ورکړه، ولې د هغې قربانۍ په سله کې پوره ښار چې دی نو هغه مسلمان شو. نو بادشاه حیران شو چې دا خو اوس ټول خلق چې دی نو مسلمانان شله. نو ده خو ویلو چې داسې چرونه وکنئ، خندقونه وکړئ، حکومت خو ورسره وو، فوج ورسره وو، پولیس ورسره وو، هر قسم وسایل هغه ورسره وو. نو د هر کوڅې د هغې په خوله کې دا چرونه دا ونو چې څوک هغه به راته نو ورته به یې وی چې ته د توحید د هغې نه منکر شه، ګڼې دې ته دې غورځو. نو یو کس په هغه ایمان چې چا راوړی نو یو کس په هغې کې تاریخ لیکلی چې هغه نه دی مرتد شوی، هغه ټولو هغه اور ته هغې ته دنګل دي. یو زنانه راله د هغې غېږ کې جهاد کوي. نو دا زنانه لوکوټې هغه کمزورې هغه کمزورتیا وندې هغه چې دی نو کوله. نو د هغې په جولۍ کې هغه جهاد کې هغه ګویا شو. ورته یې مور وي چې دی نو سستېږه مه. نو هغې سره د هغه بچي نه هغې ته هغه ودنګل. نو بیا په دقه وخت کې د الله تعالی هم خپل نظامي دا ټول چې څوک شهیدان کېدل هغه خو شهیدان شله، چې کوم چې دی نو ژوندي وو هغه چې دی نو ژوندي وو. دقه اور چې دو چې دی نو هغه بل کړی و د مسلمانانو دپاره. دا اور پورته ته چې دی نو وخوته 40 ګزه دغه د ده چې کوم محل و چې دی و د ده وزیران و د ده کوم صدارتي محل و 40 ګزه دغه اور دا بره وخوته او بیا په دغه محل باندې راغی. دغه کې څه وزیرانې چې څه چې د ده باډي ګارډ و څه چې د ده کابینه وه ټول اوس له په حق اور سره چې کومې مسلمانانو د هغو دپاره یې کوم اور تیار کړی نو مسلمانانو له خو الله تعالی شهادت چې دی نو ورکړ، لیکن حق اور هغه په دو باندې الله نازل کړ او دغه پوره حکومت د هغې کابینه د هغې ټول ارکان هغه اوسېدل. نو دې آیاتونو کې دغه د یمن دا واقعه ده. دا کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه دورو نو دغه ځای کې چېرته سکودۍ کېدله، سرکاري طور باندې سکودۍ کېدله. یو لاس چې دی نو هغه داسې راووته نو دغه شان روغ موټ چې دی نو جوسه ده او دا لاس خپل په دې قوطي باندې داسې ایښی دی. نو چې هغه لاس ولې لږ داسې که نو د هغې نه وینه روانه شوه. حدیث پاک کې راځي چې دا د شهید دا وینه د قیامت پر ورځې باندې دا به داسې چې دې نه داسې خوشبویم وځي لکه ستاسو دا کستوري چې د دې نه ښه خوشبویي هغه به تېځي او دا به تکه سره دا به توره نه وینه چې زړېږي دا تورېږي، دا به تکه سره د هغه وخت د هغې به او دا شهیدان دا به دقه شان د وینو د هغې چې د نو لید پلید دا به د الله مخې له چې دی نو ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وینه دا به تللی کېږي ومه چې د ده نه څو وینه تلله د ده نه څو وینه تلله د ده نه څو وینه تلله. نو د دې شهادتونو سره دې سره تاریخ ډک دی، دې سره د قرآن او حدیث د قرآن آیتونه او د احادیث او نور اسلامی تاریخ هغه دغه شان چې دی نو وینو چې دا په وخت مسلمانانو هغه بیدل دي. نو په دې باندې پوره تاریخ هغه ډک دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته کسانو خبر ولېږه چې جی داسې یو لاش چې دی نو راوتی دی او هغه په لاس باندې ګوتۍ ده او هغه ګوتۍ غمي کې دا لیکلي چې الله ربي. نو هغه ګوتۍ هم روغه وه، لاش هم چې دی نو ټول روغ و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې دا خو هغه عبدالله بن تامر دی.
او څنګه چې د کوم ځای کې تاسو هغه چې د موندل دغه ځای کې چې تاسو کومه کاروایي کوئ هغه بل ځای باندې وکړئ او دې باندې د قشن خاوره هغه چې دی نو هغه واړوئ. یو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یقتلون النبیین چې پیغمبران هغه د خلقو هغه قتل کړي دي، د پیغمبرانو صحابه هغه قتل کړي دي. حدیث کې راځي یو خار هغه داسې بدبخت خلقو چې 3 او 10 دا پیغمبران د په یو وخت کې چې د شهیدان کړ په یوې ورځ باندې 33 هغه وخت سره پیغمبران دا په یو خار کې ګڼ پیغمبرانو رسول به یو لیکن انبیا دا به ډیرو. بیا د هغه اتشلې هغه اصحابانو اتشلې هغه د هغه شاګردانو هغه دومره قدرې هغه د خلقو ته وې د بازاریانو ته وې چې دا بدوشله هغه ورسره چې د نو قتل کړو. او روایتو کې راځي چې داسې بدبخت و چې د پیغمبرانو او د مسلمانانو د دوی دا وینه د مؤمنانو ورته داسې ښکارېده چې بازار د معمول مطابق چې دی نو چلېده. حدیث کې راځي چې معمول مطابق یعنی څه پروا هغه د چا نه وه چې دومره مړي چې دی نو هغه وشله 200 تقریبا چې دی نو قریب هغه چې دی نو مړي چې دی نو هغه وشله او بالکل د بازار د معمول مطابق هغه چلېده. نو دا د مسلمان وینا، دا د پیغمبرانو وینا، دا د نیکانو وینا، دا د پخوانه د قشان یو ارزانه چې دی نو راغله د الله په کور کې د دې ډېر لوی چې دی نو هغه قیمت دی. لیکن د خلقو په نظر کې دا هېڅ خبره هغه نه ده. تاسو وګورئ ځینې خبره هغه بیا موږ خلک وایو دا سیاست کې دا پلانکې کې دا ډنګلې کوي. افسوس وینا دا د فوجي وینا دا هم چې دی نو وینه ده، د پولیس وینا دا هم وینه ده، د ایس پی وینا دا هم چې دی نو وینه ده، د یو عام مسلمان وینا دا هم وینه ده. د کومنګ کې په پاکستان کې ذمیان پاتې کېږي، اقلیتونه پاتې کېږي، د دو هم دا وینه ده. پیغمبر علیه السلام د اقلیتونو باره کې وایي چې دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا. د دې اقلیتونو وینه دا زمونږ د وینې په شانته ده، د دو مالونه زمونږ د په شانته دي. نو ګوره مونږ په دې باندې زمونږ څه اعتراض چې دی نو نشته دی. دا دهشتګردي دا که پولیس سره کېږي، که دا فوج سره کېږي، که دا بازارونو کې کېږي، که دا په جوماتونو کې کېږي، که دا په عوامو کې کېږي، هر چا کې چې کېږي دا د انسانیت دشمنان دي، دا د دین دشمنان دي، دا د اسلام د بدنامه کولو واله دي. دا زمونږ د ټولو چې دی نو دا عقیده ده. لیکن تاسو دا په دې مدرسه باندې صرف دغه حدیث دا نور هم درس نظامی کتابونه دي ولغه خو خالص د مشکات شریف دغه چې دنو درسو او په هغه کې د طالبان په هغه باندې دهشتګردي وشوله. تاسو وګورئ زمونږ حکومت څو دغه مزاحمت کو یا حکومت څه کاروي پکې وکړله یا څه کردار هغه چې دنو ادا کړ. نو که دغه شان واقعیا دا که چېرته یو کالج کې وشي، دا یو یونیورسټۍ کې وشي، یا دغه شان یو واقعیا دا په سرکاري ځای کې چې دی نو وشي د هغې سره رد عملي، او دا چې یو مدرسه جومات کې وشي د هغې چې دی نو سره رد عملي، نو په دې فرق باندې په دې باندې الله خفه کېږي. دا مونږ پرېږده که علما پې خفه کېږي که خوشحالېږي، که عوام خفه کېږي که خوشحالېږي، خو داسې فرق چې د وینې فرق دا په کوم ملک کې چې دی نو هغه وي، هغه ملک څه ترقي به چې دی نو وکړي، هغې باندې د الله به څه رحمتونه راشي. مونږ د هر خبرې د هغې نه چې دی نو هغه جاړو، مونږ کې ژړا ده. نو پیغمبر علیه السلام خو وایي چې تاسو کې د هندو او سیک چې تاسو وطن کې پاتې کېږي د هغه د یو عالم د شیخ الحدیث او د یو غټ چې دی نو سړي وینه یو شانته ده. پیغمبر علیه السلام دا وینه یو شانته ده. او چې مونږ ته د مولا طالب د نیک د غریب د هغه وینه هغه چې دی نو یو عام اوبه ښکاري، او د یو قدرمن او د یو عزتمن دغه وینه دغه خوله هغه راته چې دی نو قدرمن هغه چې دی نو ښکاري. نو دا به څه ملک او د دې کې به څه چې دی نو د الله د طرف نه امن به راشي، د الله د طرف نه به دې کې یو مهرباني وشي. مونږ د ګرانو نه جاړو، مونږ د نورو تکلیفونو د هغې نه جاړو. زمونږ تاسو ته حالات چې دی نو هغه نه دي معلوم چې مونږ هغه خبرې کوو چې د الله تعالی قهر ځان ته چې دی نو متوجه کوو، د الله تعالی غضب ځان ته متوجه کوو. نن دا بار ربیع الاول دی، د الله تعالی یو موقع راکړې ده. د هر وخت خپل خپل چې دی نو غذاګانې دي، خپل خپل جهاد دی. د صحابو په دور کې میدان ته به وتله، توره به ورڅخه، نیزه به ورڅخه،
اوس نه توره شته نه ټوپک شته نه هغه نظام چې دی نو هغه شته، لیکن دا بار روډ ته چې دی نو وتل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره عقیدت دی. تاسو دینه مخکې خدای خبر دی چې وروسته به څه کېږي، دینه مخکې د نبي علیه السلام توهین شوی دی، ولې هغه عوامو چې دی نو کړ دی. فرانس کې دا ځل چې د نبي علیه السلام توهین شوی دی نو دا حکومت کړ دی، صدر چې دی نو هغه کړ دی. نو تاسو سوچ وکئ چې دا یو صدر وکړو او دا خبره چې دی نو عزم کړه، نو بیا دا نور یوروپ والا هغو به هم دی نه یو محبت او یو د دو یو جذبه هغه به چې دی نو پیدا شي چې راځئ مسلمانان خو هېڅ شی نه دی. نو که دې فرانس دې له چې دی نو حکومت او مسلمانانو یو څپېړه چې دی نو ورکړه، نو دا نور به ویریږي. کفار یریدونکي دي، کفار د دو زړونه نشته، مسلمان هغه زړور دی. لیکن چې دغه شان مونږه د فرانس ته لاس نیول او صرف د خولې مذمت هغه مونږ کوو، نو بله ورځ به بل کوي، بله ورځ به بل کوي. نو دا خو ګوره که د هغو عقیده نه ده، نو ستاسو زموږ عقیده خو ده که نه چې د نبي علیه السلام مخې له به ځو. نو چې اوس دغه شان چې دی نو لاړ شو او پیغمبر علیه السلام هغه لاس نه اوبه چې دی نو دغه کوو، دا اخلو او د شفاعت د هغې چې دی نو تمه چې دی نو کوو، او مخکې نه چې دی نو ووایي چې زما خو چې بېعزتي کېدله نو ته خو یې دې روډ ته نه یې وتلی، تا خو د مذمت خطي هم چې دی نو نه دی کړی، چا سره د اظهار یکجهتي هم نه ده کړې، نو ته زما نه څه شی. نو دې وجه نه دا منځونه مونږ کوو، دا د الله د رضا دپاره کوو. که دا قدمونه اخلو دا به د الله رضا دپاره اخلو. نن 12 ربیع اول دی، نو دا د نبي علیه السلام د پیدایش ورځ ده. نبي علیه السلام په دغې ورځې باندې هغه د دنیا نه هغه تللی، او نن دا یو موقع ده، یو کس چې دی نو هغه پاتې نه شي، ټول مظاهره وکړئ او د دې که چا سره میسیجونه وي هسې د دې فضولو خبرو له تاسو فیسبوک استعمالوئ، نو تاسو ټول د دغه د دهشتګردي چې شوې ده په دې باندې چې دی نو کمنټري ورکړئ او په دې باندې پوسټونه ورکړئ او د حکومت نه مطالبې چې دی نو هغه وکړئ چې سفارتي تعلقات دا فرانس سره هغه ختم کړه، خپل سفیر چې دی نو راوغواړه او د دو سفیر هغه ولېږه. نو چې داسې وشي نو آینده به څوک نه کوي. ګڼي چې دغه خبره نه نو نن پیرس کې دا خبره وشوه، فرانس کې وشوه، سبا به بیا امریکا کې کېږي، بیا به برطانیه کې کېږي، نو بیا به موږ څه کوو. نو دې وجه ډېر د افسوس خبره ده چې داسې دهشتګردۍ په پاکستان کې کېږي، داسې بې ګناه د خلکو ویني هغه تویېږي، بیا خلک د هغې تماشه کوي، حکومت د هغې چې دی نو تماشګیري. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. نو موږ د هر چا په وینه، د فوجي وینه، د پولیس وینه، د ایپس چې دی نو وینه، د غیر مسلم اقلیت چې دلته دي د هغو وینه، د یو شیخ الحدیث وینه، د یو ډاکټر وینه، د یو تاجر وینه، د یو ماشوم او د یو زنانه وینه، دا ټوله یو وینه ده، دا د مسلمان وینه ده. که هغه ذمیان دي خو پیغمبر علیه السلام ویلي چې دماؤهم کدمائنا، د هغو وینه زموږ د وینې په شانته ده. نو دهشتګردي د دې موږ مخالف یو، د دې موږ خلاف یو، لیکن موږ د حکومت وخت د هغو نه زموږ دا مطالبه ده او دا جایز مطالبه ده چې دا فرق مه کوئ چې دا فوجي دی او دا پولیس دی او دا ایفسی دی او دا تاجر دی او دا وزیر دی او دا منبر دی. که وینه ده دا د ټولو مسلمانانو یو وینه ده. حکومت چې دی که کوم غفلت چې دی نو کړی دی په هغې باندې مونږ خفه یو، او تاسو په هغې باندې فیسبوک وکړئ، باقاعده چې دغه وکړئ، د هر چا خپل خپل یو جهاد د دې وخت سره دغه چې دی نو یو جهاد دی چې بدو خبرو له فیسبوک استعمالوئ، نو لږ غوندې د دین دپاره او د نبي علیه السلام د ناموس دپاره استعمال کوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.